دا غرونه نه دي بلکې د کوترو میرې د شنو غرونو په منځ کې د WSSC ډمپینګ ګراوند هغه څښاوالي دي چې خواوشا اوسیدونکي د مشکلاتو سره مخ کړي. ځایي اوسیدونکی یوسف خان وایي چې د کویانو اوبه د څښلو نه دي، داسې شوي لکه د ګنده نالۍ اوبه. کویان چې کنه د دې د رګ چې د رګونه چې دې ته د ډیران د اوبه تللي دي او د کویانو اوبه چې دا ټولې څښا کړي دي، ډېر څښا بینتې خېجي او تکې تورې شوي دي، د څکو نه دي او د دې ډیران نه موږ ته ډېر سخت تکلیف دی. په خپل کور کې ته سړی لکه خپل رزق نشي خوړی او مچان او هر څه ډېر بې حده بې حسابه دي او زموږ په کورونو کې چې کم کویان دي هغه کویانو ته دا څښا تللي او دا اوبه ټولې څښا کړي دي. د دغه ټینکۍ اوبو ته ناست یو که دغه ټینکۍ اوبه وي جو ټیک ته که نه وي یو لکه د خپل کویانو کورونه هر څه چې دا څښا په څښا شي دا موږ ته ډېر غټ تکلیف دی. یو پکې سپي ډېر بې حده دي، د کور چرګان ساوري هر څه خرړی، واړه ماشومانان ټول خلک خرړی. یاره دنیا جرګې کړي، دا روډونه هم بند کړي دي خو لکه چا څه نه دي منلي. نو اوس څه به وایي په دې کې به موږ څه کولی شو؟ موږ خو هېڅ هم نه شو کولی، خو بس د الله سرې ته ناست یو. فریاد به دغه کوو چې یاره دا مهرباني زموږ سره وکړي او د دې خلکو سره رحم وکړي او دا ډیران د دې ځای نه بند کړي، لرې کړي. نو خبر په ډمپینګ ګراوند کې پروت ګن په ټوله علاقه داسې بدبو خوره کړي چې ساه اخیستل پکې ګران دي. عزیز الحق په دې اړه وایي زه به دا ووایم چې سوات په 8 MPS کې او په 3 MNS کې یتیم دی. دلته دا کم ګن پروت دی، په دې کې قسمه قسم ګن دی، په دې کې میډیکل ویسټ هم دی او دا نور سالیډ ویسټ پکې هم دی. دا لکه زه خو حیران په دې یم چې د صوبایي حکومت د دې دومره دعوو او د دې دونه دغه چې دی دوی چې دا کمې دعوې کړي دي، دوی چې دا کم دغه کوي، دوی یو سیګریګیشن پلانټ دې ته نشي قدر تی لګولی چې په دې باندې د خلکو هغه دغه چې دی ژوند چې دی هغه په عذاب کړی دی. حکومت د دې PTI په دې صوبه کې وشو، دلته د دې ځای نه MPS MNS چې دي خلکو ولا په باري اکثریت باندې ووټونه چې دي هغه ورکړي دي او هغه MPS MNS د دې لپاره قانون سازي ونه کړه چې په پراپر طریقه باندې یو سیز راسي او هغه د دلته چې دی نو د هغه پروسیسینګ وشي او هغه ځای ته ورسي. تاسو د ویو ته وګورئ، غیر چاپیره ډېره ښکلې ویو ده، خو د دې د وجې نه دا ځمکه چې ده دا دو ډېره زیاته خرابه کړه. زه به دا ووایم چې لکه دا ځمکه وجود دی او په وجود باندې دا چې دي نو دا یې د کینسر هغه دانې راوخېجولې. د دې سره بله خبره دا ده چې که تاسو لاندې لاړ شئ، دا کوم علاقه چې د دې لاندې د خلک ژوند جواک کوي، زه به دا ووایم چې هغوی دې د خپلو کویانو اوبه راولي او پبلیک هیلث دفتر ته دې ویسي، هلته دې ټیسټ کړي. که هغه اوبه پاکې وختې زه به تاسو بیا زه به ګناهګار یم. د دې سره یوازې دا ګن دلته اچول نه دي، د دې سره دنیا بیماریانې د خلکو ته دا ګفټ کیږي، روانې دي ورته. د کوترو میرې او نږدې علاقې د خلکو د جرګو او احتجاجونو باوجود د دې لوی ستونزې حل راونه وتلو. هغوی وایي چارواکي دې د دې ستونزې نه مونږ دمه کړي. عصمت علي اخون، سونو پښتونخوا، کوترو میره، سوات.